دغه رسم په مشرکانو کې د خپل لونو د خخولو او د قتلولو په دوی کې را روانه تر دې پورې چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم والد محترم جناب عبد الله چې کله دی پیدا شو نو د پلار نظر منلو عبد المطلب چې مال خدای پاک لس زامن راکی نو زبا خپل آخري زوی چې هغه به قرباني کوم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. صدق الله العظيم. دین مخکی آیت مبارکو کی اللہ جل شانہ مشرکینو په شرک باندې او دا غوی په دې مطالبه باندې چې د مسلمانانو د سره د سمجوتې لپاره هغه وی چې خبره زموږ اومنه سبا موږ تاسو اومن. الله رب کائنات او فرمایل زما محبوب پیغمبر دوی ته ویا چې تاسو په خپل طریقه باندې لګیا اوسه او مونږه په خپل طریقه باندې عمل کو. ډیر زر به تاسو ته پته ولګي چې د انجام په اعتبار سره خصوص دي. اوس په دې دو آیتونو مبارکو کې الله جل شانه د مشرکینو یو دوا باطل رسمونه چې په دوی کې ډېر زیاتو پغې باندې رد کړي. یو رسم دا غوی داو چې الله تبارک وتعالى هغه ته ډېر زیات فصلونه او نعمتونه په مختلفو صورتونو کې ورکړو. خو دوی په هغه فصلونو کې او په هغه نعمتونو کې دوه برخې داسې وستل چې یو برخه د الله د پاره او دویمه برخه د خپل بوتانو د پاره معبودان باطلو د پاره. بیا د الله جل شانه د پاره چې کوم برخه وستل نو هغه به غریبانو کې به تقسیم کو او د بوتانو په نوم باندې چې کوم استیونو هغه به د دې بتخانی چې کوم منجورانو داغي خادمینو په غي باندې به استعمال کو. او کله نه کله د الله جل شانه د پاره چې کوم برخه مقرر کړي و اغه نه سه حصہ د بوتانو هغه ته پریوتو هغه واپس باندې کې خلو او کچری د بوتانو د برخه نه د الله جل شانه برخه ته چې سپریوتو هغه فورا واپس او دغه سي رفته رفته د الله جل شانه په نوم باندې چې کوم برخه وا هغه کې با کمزوري او بیکار سیز کې خود هغه به تقسیم کو او د بوتانو په نوم باندې خنه خصیز با هغه کې خود
نو الله رب کائنات په دغه باطل رسم باندې رد کړي فرمایي چې دوی د الله جل شانه د لپاره برخه مقرر کړې وي او د شرکاو د لپاره د غیر الله د لپاره هم پاره کې برخه مقرر کړې وي او عجیب خبره ده چې کوم د الله په نوم باندې دوی برخه مقرر کړي هغه الله ته نه رسي او چې کوم د غیر الله په نوم باندې د بوتانو په نوم باندې برخه مقرر کړي نو هغه ته رسي او دغه چې دینو ډیر بد فیصله ده د جهالت نه ډکه فیصله ده د دوی چې د الله نه سوا یعنی کوم رب چې دوی ته دا فصل ورکړي دي دا نعمتونه دوی له ورکړي دي دغه نعمتونو کې د الله جل شانه سره د بوتان شریکي هغه بوتان ته هم برخه ورکړي او په دې دویم آیت مبارکه کې الله جل شانه د مشرکین یو ډیر بل قبیح رسم و چې هغه خپل اولاد به ذبح کو لونه به ژوندې خخولي ذبح کولی او دا ځان د پاره چې دی یو عیب ګڼل چې د چا په کور کې لور پیدا شي او دغه سي په يهوديانو کې هم دا ډېر زمانه نه یو رسم را روانو چې هغه خپل اولاد نه یو زوی چې هغه به قرباني کوله داغي مفسرین کرام وایي چې غالبا دوی د ابراهيم عليه السلام د قرباني په دی یاد کې یا داغي په فکر کې د ځان نه د الله ابراهيم عليه السلام خو د الله په حکم باندې خپل زوی چې هغه حلال کولو لپاره تیار کړو دوی چې نو داغي په یاد کې یا نور د رسم مطابق خپل اولاد نه به یو معشوم هغه به ذبح کوو په دغه باطل رسم باندې الله جل شانه په دې آیت کریمه کې رد کړی دی چې دا شیطان دوی ته مزین کړی دی خیسته کړی دی ډولې کړی دا یو باطل او انتهایی قبیح رسم او حرکت شیطان دوی ته خشته کړی دی وجعلوا لله او مقربي دوی الله لرا مما د اغنا ذرا چې پیدا کړی دی مونږه من الحرث فصلنا د فصلنا والانعام او د سارونا نصيبا برخه فقالوا نويدي هذا لله دا برخه د الله دا بزعمهم فغمان د دوی بغیر د مقدار شرعنا خپل ګمان مطابق وهذا لشركائنا او دا برخه زمونږ د مددګارانو زمونږ دی فما كان لشركائهم نو هغه چې کوم د دوی د مددګارانو د پاره دی فلا يصل الى الله پس نرسي الله جل شانه تا وما كان لله او هغه برخه چې وی د الله فهو يصل وغرسي الى شركائهم د مددګارانو د دوی ته ساء ما يحكمون بد هغه فیصله چې دوی کوي وكذلك او دغه شان زینا لكثير زینا دولې کړې شوې دي لكثير من المشركين د ډېرو مشرکانو ته قتل اولادهم وجلد بچو د خپل شرکاءهم محبت د شریکانو د دوی ليردوهم دې د پاره چې دوی هلاک کړي دوی وليلبسوا عليهم او ګډ وډ کړي چې په دوی باندې دینهم دین د دوی ولو شاء الله وکغتل الله جل شانه ما فعلوا نو نه به کړي دوی دا کار فذرهم پس پېګ د دوی لرا وما يفترون او اغه سره چې کوم دوی جوړوي نو دی دیم آیت مبارکه کې لومبي آیت مبارکه ته باطل رسم باندې رد دي چې هغه دا الله د پاره یو برخه مقرره او خپل باطل او معبودانو د پاره یو برخه مقرره الله تبارک وتعالى پاغي باندې رد فرمایل چې کم فصل او کم ساروي او کم نعمتونه الله پاک درکړي دي نو پاغي کې غیر الله د پاره برخه څنګه مقرره وي دا خو حماقت دي او دا خو جهالت دي او په دې دویم آیت مبارکه کې الله جل شانه چې کم قتل اولاد ذکر د دوی کړی دی
دغه رسم په مشرکانو کې د خپل لونو د خخولو او د قتلولو په دوی کې را روانه تر دې پورې چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم والد محترم جناب عبد الله چې کله دی پیدا شو نو د پلار نظر منلو عبد المطلب چې مال خدای پاک لس زامن راکی نو زبا خپل آخري زوی چې هغه به قرباني کوم د الله په نامه باندې به ذبح کوم جناب عبد الله پیدا شو چې پیدا شو په لک را لویدو باندې شو دا فیصله وکړه چې اوس به دی د الله په نوم قربان کوم نو چې کله جناب عبد الله ته وی نو هغه د خپل پلار د خوشاله ولو د پاره غاړه کې خدا چې ټیک دی خو بل طرف ته د عبد المطلب صاحب چې کوم خرګنی و او دغه سنور رشتہ داران هغه ممانعت وکړو چې ته دې کار نه رستو شه او دا خوستا دومره خولي معشوم دې چې پټول لسو زامنو کې د ټول نه زیات حسین او جمیل او باوقار او خولي معشوم دغه عبد الله دی دا څنګه ذبح کوي لہذا هغه په غالب رالل او دغه کار نه منی کو ورته چې ته خامخا چې خپل نظر پوره کې نو دا سیو کا چې د مکی او مشهور کاهنه زنانه وا هغه زنانه سره به موږ مشوره وکړو هغه به چې د سلار رو باس نو چې کله هغه سره مشوره وکړی شو نو هغه ورته وی چې تاسو چونګه قربانی ده د دې معشوم تاسو چې دینو او خانو سره قرعه واچوي قرعه تاسو واچوي نو د لسونه شروع کوي او لسو خانو نوم واچوي د نوم واچوي چې د 4 روزي او چې په کم قرعه باندې د او خانو نوم وروته څومره تعداد کې هغه تعداد کې به او خان ذبح کوي نو د سر به هغه بچي نو لہذا چې کله قرعه اندازي وشو لسو خانو سره د جناب عبد الله نوم واچول شو نو د نوم وروته عبد الله نوم وروته د نبی رسول الله والسلام والد محترم او بیا شلو خانو سره چې واچول نو بیا د نوم وروته بیا دیر سلويخ 50 پته او یا اتیا 90 تر دې پورې چې سلو خانو سره چې کله د نوم واچول شو نو د سلو خانو نوم وروته نو چې کله د سلو خانو نوم وروته نو جناب عبد المطلب د پزی باندې خپل زوی د عبد الله پزی باندې د سل او خان هغه قربانی کړه هغه صدقه کړه د سر چې دی هغه بچو ځکه الله رب کائنات د په بدن باندې د پملا کې هغه د امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم هغه مبارک نطفه هغه یې خوا چې دا غینا د ټول دنیا انسانیت ته د ټول دنیا جنات ته د ټول کائنات ته رحمت للعالمین پیغمبر هغه تشریف وروړو الله رب کائنات د حفاظت د پر داسې تنظیم او فرمایل نو لہذا سل او خانه هغه قربانی کړه جناب عبد الله هغه الله تبارک وتعالى په دې طریقه سره دا غوي هغه جاهل جهالت نه ډک چې کوم رسم و دا غي نه بچو او بیا دغه رسمونو ختمېدل د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف اوري سره هغه رسمونه ختم شو او قران کریم وی چې کله دوی ته ویل شو چې ستا په کور کې لور د وشوا نو مسودا وهو کظیم د دوی مخونه به تور شو یتوارا من القوم من سوء ما بشر به ايمسكه على هون ام يدسه في التراب الا ساء ما يزرون دوی ته چې خوشخبری ملو شو خبر ورکړ شو ستا په کور کې لور شوې ده نو د دوی مخونه تک تور شو او شرم د لاس دی وی چې زمکه تنه نوزو حالانکه دا د الله تبارک وتعالى وعده ده د الله محبوب پیغمبر فرمایي چې کم کس د خپل دوه لونو صحیح تربیتو کې صحیح پرورشو کې او دا غوي وادونه وکي زه محمد رسول الله هغه د پاره د جنت اعلان کوم او هغه کسب ما سره په جنت کې داسې وی سره چې زما د دوه ګوتې دي دومره لوی بشارت دی د الله محبوب پیغمبر زبان مبارکه باندې د لونو په پرورش باندې دا غوي په تربیت باندې دا غوي په واده کولو باندې نو د ډیر بدبخت خلک هغه وی بدقسمت خلک هغه وی چې هغه په لونو باندې دغه په پیدایش باندې هغه خفقيږي او په زامنو باندې خوشحاليږي
حالانکه دغه لور چې کوم د الله تبارک وتعالى طرف نه یو رحمت وي د صحیح پرورش کی صحیح تعلیم او تربیت کی او د دې لور نه چې کوم نسل اوچلېږي دا د انسان لپاره د صدقه جاریه ذریعہ وي او د انسان لپاره د نجات ذریعہ وي ټول نغټه خبره په ورځ د محشر د جنت ذریعہ ګرځي الله تبارک وتعالى د لپاره د جنت ذریعہ ګرځي چې کوم لور صحیح تربیت وکړي لہذا په دې دور کې هم داسې مشرکانه عقاید والا مشرکین والا سوچ او فکر والا خلق مشتا چې هغه په لونو باندې خفقيږي لونو ته هغه عزت او اهمیت نه ور کوي دا هغه په پیدا وخت باندې چې کوم الله رب کائنات د رحمت په تور باندې هغه ته ور کړی دی او دا هغه په کورونو کې چې هغه ته اولاد ور کوي هغه د خوشاله اظهار چې کوم په زوی باندې کوي هغه په لور باندې نه کوي نو دی آیت مبارکه معلومه شو چې دا د جاهلانو او د مشرکین رسم دی چې هغه زوی لا په لور باندې فوقیت ور کوي په لور باندې خفقيږي په زوی باندې خوشاليږي رب کائنات په دغه مشرکانه او د مشرکین په باطل رسومات باندې رد فرمایي